وسیم اکرم د خپل وخت یو ډیره مزاحیه او یو ډیره ښکلې واقعه شیر کړې ده. وسیم اکرم ویلي دي چې څه ټایم زه نوی راغم نو ویو رچرډز دا تاسو چې تصویر کې کم د ښکته کلاړي ښکاري دا ویو رچرډز دی د ویسټ انډیز. دا یو ډیر زبردست کلاړي د کویټا ګلیډیټر کوچ دی. نن سبا که تاسو کتلی وي کویټا ګلیډیټر سره ډیر وخت نه دا ویو رچرډز چې کوم دی کوچینګ کوي. دا یو ډیر ښه پلیئر و. دله سر ویو رچرډز به ویلی کېدو د ویسټ انډیز. او د ویسټ انډیز کلاړیان تاسو که اوس وګورئ کرسګیلو ګورئ یا داسې پولاډو ګورئ نو دی داسې مضبوط وي په جسم باندې. دی ښه برابر خو اوږده هایټي وي او ښه پهلوانان او ډېر زبردست جسم وي دی. نو وسیم اکرم ویلي دي چې څه ټایم ما سر ویو رچرډز له بال کولو نو ما دله یو باونسر وکړو. نو ما چې ولله کله باونسر وکړو نو ما ورته ویې چې ولې تا له بال نه ښکاري تا لا بالو نه لیدو. لکه مطلب اکثر بالران خپل اګریشن شو کوي یا بیټسمین تنګولو دپاره چې دی په ما غلط شاټ وایي. نو چې وسیم اکرم وایي چې ما ویو رچرډ له داسې وي نو ویو رچرډ ما ته وي چې په دې ټون ما سره خبرې مه کوو که نه زه به دې مړ کړم همداسې په دې زبان کې راته ووي. نو بیا ورله ما یو بل باونسر وکړو هغې نه پس مې بولډ کړو هغې نه پس مې د هغه وکټ واخېسته او ما ورپسې ډېر زیات سیلیبریشن وکړو. چې سیلیبریشن مې ورپسې وکړو چې دی اوټ شو د ما له وی چې میچ نه پس به ګورو. دوی ما له دغه رنګ وي چې میچ ختم شو زه ډریسنګ روم ته لاړم سوري په دې کې وایي عمران خان سره چې څه ټایم ما دله بالینګ کولو نو ما عمران خان دله چې ما یو باونسر وکړو د ما له وي چې لکه ما سره په سم ژبه خبرې کوو که نه زه به دې مړ کړم. نو ما عمران خان له وایي چې دی خو ما له داسې وایي. نو عمران خان راته وایي چې زه در سره یم که نه یو بل باونسر هم ولله وکړه یو بل باونسر هم ولله کوي. ما له یو دوه درې باونسر وکړو هغې نه پس مې وړ کړو. چې هغې نه پس مې وړ کړو نو ده خو ما له وایي چې تا سره به زه د میچ نه پس ګورم. نو چې څه ټایم میچ ختم شو او زه ډریسنګ روم ته لاړم نو چې ښکته مې د ډریسنګ روم نه ښکته وکتل وایي دی ولاړو او بیټ ورسره او شرټ یې نه و اچولی او خو غوسه ولاړو او لاس کې ورسره بیټ و. وایي ما عمران خان ته وی چې لکه سړی خو هله ښکته ولاړ دی او اوس مې خو نه پرېږدي چونکې پخوا مخکې چې کوم وه کلاډیان نن سبا خو ډېر زیات رولز اینډ ریګولیشن دي. په کلاډیانو باندې پابندیانې لګي کلاډیانو باندې ریسټرکشنز لګي. مخکې به کلاډیانو د پابندیانو څه پروا نه کول او نه دومره ډېر زیات رولز وو په کرکټ کې. نو وسیم اکرم وایي چې ما وی دی خو هله ښکته و عمران خان ته مې وی چې لکه دی خو هله ښکته ولاړ دی کپتانه اوس په زه څه کومه. وایي کپتان عمران خان راله وی چې زه خپل کار کوو د ستا معامله را ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. نو بیا نور مو یارېدم وایي ما وی چې اوس د ډریسنګ روم نه وځم خیر مې نشته دی. وایي ډایرکټ مې ورمنډه کوو په خپو وله پرېوتم ویو رچرډز له چې بس ما معاف کوه ما نه غلطي شوې ده بیا به زه تا له داسې قسم الفاظ نه استعمالوم. نو هغې نه پس بیا ما ویو رچرډ سره داسې څه اګریشن یا داسې هغه سره څه چینج اف ورډز څه الفاظو تبادله نه وه شوې. او د عمران خان دا واقعه چې کومه وه یعنې عمران خان وایي ما له وي چې زه خپل کار کوه دا خو ستا خپله معامله ده ته پوهېږه او هغه پوهېږه. نو یو ښکلی وسیم اکرم په ریسنټلی په یو شو کې دا واقعه بیان کړه چې وسیم اکرم دې واقعې به حوالې سره خپله هم ډېر زیات خاندل چې دا یو ډېره فني واقعه ما سره شوې وه او ویو رچرډز چې کوم دی ما له ښکته ولاړو د زه په بیټ وښلم.